او څه څیزونه داسې وو چې د هغې تعلق د لیګل انګل نه ورته مونږ کتل نو لیګل میټر و او څه داسې وو چې مونږ وایو چې دا ملګري مختصر ورته ګپ شپ په مو لګوو لږ دا کومه واقع شوې نو دې کې لږ ورته پراګرس شوی نو مې چې ملګري د هغې نه مونږ خبر کړو نو هغه کومه خبره چې فواد وکړه چې 8 میاشتې 15 میاشتې د هغې نه کېږي د هغې 8 میاشتې کېږي چې 8 میاشتې مخکې دغه آی ډي د انعام جان خلاف استعمال شوی و او همغه آی ډي نن زما خلاف هغه استعمال شوه نو مونږ پرون راشي زموږ چې څونه تعلق دي زموږ څونه لینکس دي او څونه مونږ زموږ ریسورسز دي هر انسان شکر دی الله فضل دی زموږ د ناس ملګري ټول د دې دوستان شته د دې ملګري شته د دې په هره محکمه کې یو ښه مضبوطه لینک شته دا زموږ هم چې کوم لینکس وو او کوم لیټسټ دا څیزونه چې کوم دی لوکیټ کوي ټریس آوټ کوي هغه موږ بیګا پرون راسه موبایلایز کړي او بیګا اخري کوم ریپورټ ما ته راغلی ما سره په موبایل کې پروت دی خو چونکې هغه هغې کې دا دي چې دا به چا سره شیر کوی نه نو هغه دا دی زه به زباني تاسو ته ووایم چې دا څنګه دوی چې دا آی ډي چې دا نو دا فیک ده او دا د سن سوګینده وجینه ده د هغې په نوم باندې دا سم وته دي او دا بیا هغې ووایي اوس ابزرویشن کې دی هغې ووایي چې دا کس چې دی نو دا په ورځ کې 2 منټونه یا 5 منټونه دا کولاوي او موږ ته به لږ اسان دا په دې وه چې د دې وټس اپ نمبر نه یا د چا سره کنټیکټ کو یا د بل طرفه دې ته خو هغه څیزونه هم لکه دې ته نشته د دې مطلب دا دی چې دا ښه بالکل یو پوهه داسې انسان دی چې په آی ټي باندې او په دې ټولو څیزونو باندې پوهېږي او لګیا دی ویریفیکیشن کمپین چلی نو زه په دې سنس کې خبر کوم او دا چې دا یوازې زما د ذات خبرې یا د انعام جان خبرې نو موږ دا ګڼو چې د هغه زموږ ذاتي خبرې دي دا لوی خو لکه چې دا دونه یو خطرناک سړی دی او دا آی ډي په دې طریقه هغه یوز کوي چې دا زموږ لیټسټ اوس فایروال هم لګېدلی دی فایروال نه څه بچ کېږي نه او هغې کې لکه دا اوس ابزرویشن کې دی تر اوسه پورې هغې ناکامه دي او دا لوکیټ کېږي نه خو دا خبره ستاسو د انفارمیشن دپاره کوم چې هغې زموږ د تسلۍ دپاره دا ووي چې بالکل دا بدله موږ څنګه چې زموږ د اعلی سطح زموږ د مد دې وخت اسټابلیشمنټ کوم خلک دي نو څنګه موږ ته د هغې هدایت یا د هغې سره ریلیټډ کمپلینټ راشي په کومه طریقې کو بالکل دا سړی بدله راوباسو خو خبره چې کومه اصل ده نو هغه دا ده چې دا کومه خبره نور باچا خان وکړه چې سی سی پی او نو سی سی پی او سره زما سره خبرې وشوې ما ته هغه وویل چې کله نه دا شی راغلی ما هم کتلی دی او بیا ستاسو پرونی دا سوشل میډیا ټوله زه ګورم نو دا کم خلک چې تاسو نامینیټ کړي دي په خپلو خبرو کې دغه کې دا زاړه د پېښور جرایم پیشه او دا نوي نو هغه وویل چې دا ټول تښتېدلي دي نشته یو مې پکې مړ کړ او نورو تښتېدلي دي نشته خو د هغې سره د هغې د رشته دارو یا نورو خلکو په ذریعه باندې زما کنټیکټ و او ما هغې ته وویل چې دا کار تاسو کړی دی او راشئ تاسو خپله صفایي پیش کړئ او ما چې دا کوم پېښور کې کار شروع کړی دی نو زه به ټول کارونه پرېږدم زه به اول د دې تپوس کوم چار دی ښي میا شهید ما ته دې پورې وویل چې زه دا نوکري ته یو طرف ته که زه به دا وردي وباسم خو دا کوم کار چې ده کړی دی نو زه بالکل دا ستا عزت نه دی زما عزت دی او د میا شهید متعلق تاسو ته یو بله خبره کوم چې دلته مردان کې ډي پي او نو ما چې به هغه ته کله ټلیفون وکړو نو تاسو په رب یې کې دوی دی وایي چې دفترو ته تګ دا نور باچا خان هم وایي چې دغه وایي دا تېر ډي پي او وایي چې دی خو ما دفتر ته نه راغلی زما دا عادت نه دی د نظم جي دفترو ته زما کار دی چې دفترو کې زه څه وکړم ولې څه دپاره لاړ شم میا شهید سره زما یو ډېر زموږ یو ډېر نږدې ملګری او هغه بل په دغه کې لوړ کې یو اجلاس و سوراب علي خان صاحب هغه کار او مسله ډېر سیریس مسله وه او ما هغه ته ټلیفون وکړو چې ته کم وخت کې فارغ یې چې اخري ټایم او تا سره زما کار دی ما یو ملګری دی ډېره سیریس ایشو ده نو چار دی ښې ګوره چې دا کمې خبرې ټیک دی هغې ته به ټیک وایو اوس موږ چې د تېرو افسرانو کومه خبره وکړه نو ټیک نه وي هغه غلطې وي هغې ته موږ غلطه وایو او میا شهید ما ته ووایي چې زه دا ستا په شان کې ګستاخي ګڼم چې ته مالې دفتر ته راځې زه به ستا کور ته درځم او یو دغه کار و چې میا شهید ما ته وایي چې زه پي آر سي کې دا کوم ورزش کوم او په د دې نه فارغېږم په رب یقین وکړئ چې دا خبرې به زما میا شهید هم اوري نو هغه کور ته راغی جي او کار هغه په داسې طریقو وکړو چې داسې ما سوچ هم نه و کړی بیا دلته دغه هم پاتې شو دا سجاد خان په بلو کې چې اوس ډي پي او دی ده سره به چې زما څه کار راغی نو په رب یقین وکړه چې یو پېره ما ټلیفون وکړو نو ما ته وایي چې د ښځې مې اپریشن دی
او د اتوار ورځ ده او ستاسو ما نه اوس مناسب نه ده او زه به ستا تپوس ته درشم هلته دا خبرې زما نارمل خبرې دي فارمل دا به وروستو کوو زه ستا د زنانه خبره دې وکړم ما ته نه بس ته چې څه کوې نو ما ته د دې احساس دی او ما ته ووایه زه به وکړم د ښځې اپریشن په ار ایم آی کې او زه نه پرېښودل ما ته ورته ووایه چې دا ستا کار څه کار دی او د اپریشن دوران کې هغه لاندې دلته مردان کې د مقابي پولیس ته هدایت وکړو هغه کار هغه وکړو نو زما د خبرو مقصد دا دی دا دوه صاحبان چې کوم نوي راغلي دي اوس د عرب نواز خان د یو ډېر ښه کورنۍ سره تعلق ساتي دغه کورنۍ یو نوم دی موږ ته پته د یو کلي خلک یو د هغې یو شان دی د هغې یو حیثیت دی او د کلي نه بلکې د مردان فخر دی بل دا کم مسعود بنګش چې راغلی دی نو د په لومړي ځل په صوبه کې د پوسټینګ وشو د پسند کې ټولو نوکري کړې ده او چې کله په 400 کې په بین الاقوامي سپکدارانو باندې ډنډه کېښوده زه په ملتان کې وم ما ده ته ټلیفون وکړو ما یې زمونږ په ټولو صوبه کې تنظیمونه شته او د نرې مور د پیدای تکړه شه نر شه او ټوله منجرګه به تا سره ولاړه او همغه شان شو چې په 400 کې د سره موږ ودرېدو او هغه سپکداران چې بین الاقوامي ګرمي او په ګرمۍ کې هغې سمري ته لاړ او څه لړ کالام ته وتښتېد او د شلو کروړو په لینډ کروزر کې به ګرځېده او هغې په چنګچیو په موټرسایکل د سواره کړه نو ګوره چې ټیک کار به یې کوو نو په بله ضلع کې وو خو موږ ورته ټیک وې او چې غلط کار دلته زموږ کوم پوسټډ افسرانو لکه ډېره بده خبره ده چې اوس د دې ځای افسر تللی زه خبره کوم خو چونکې دا ټول څیزونه یو بل سره لینک کېږي ضروري ده چې پرې خبره وکړم لکه زمونږ تېر ډي پي او صاحب چې و نو هغه به هر یو څیز کې پرسنل کېده هغه به یو رکشنۍ والا سره هم پرسنل کېده هغه به د یو د بار اسوسییشن صدر سره هم پرسنل کېده او د هغې نتیجه څه وه د هغې نتیجه دا وه چې دلته هغه کار ونه کړی شو یو غیر جانبدار یو ښه آنسټ ټیک ټاک د افسر په شکل کې چې کم په مردان کې پکار و او زه د هغې تاسو ته غټ ثبوت دا مخې ته ږدم چې په مردان کې موږ ډرپلۍ ختمه کړې وه دا سودخواره دا موږ پولیس ته اف آی آر ته نو پرېښې موږ ورپسې کورونو تللي او موږ په خدای یقین وکړه چې الله تعالی د حکم مطابق موږ د دې متعلق وایي چې دا د الله تعالی دشمنان دي او موږ د الله تعالی سپایان یو او هغه ډرپلۍ د تېرې ډي پي او په وخت کې بیا شروع شوه او موږ له 2 اپلیکیشن راغلي دي په هغې باندې موږ سره ثبوتونه شته موږ کار کړی دی او هغه سودخواري چې دي د هغې په مردان کې سرګرمي عمل وو اوس په شیخ ملتون کې داسې یو نامي ګرامي ریټایرډ د آرمي نه کرنیل د هغه بچو سره دغې سودخوارو ډرپلۍ کړې ده د هغې نه هغه جایدادونه میدادونه لاړ دغه شان ناست دي د دې ذمهدار څوک دي د دې ذمهدار زمونږ همغه کم افسران چې دلته په مردان کې پوسټډ وو او چا کار نه کو او په سیاست کې به انوالو کېده پر سر کېده به او دلته په دې ځای کې هغه څیزونه سیوا شو چې کوم موږ ختم کړي دا پاروتي تاڼې یو ښه پولیس انسپکټر چې کوم هلته په هغه ځای کې یا په نورو تاڼو کې موږ هغه کارکردګي کته هغه اوسه پورې دا په دغه کې ناست په پولیس لاین کې ناست دی هغه چا تپوس نه کړ نو زه دا خبره کوم چې دا کومه خبره نوربادشاه خان وکړه چې دا ګوره ټیک د هغه آی ډي چې ده نو به انشاءالله موږ دا دغه ته نه وایو دا دی وایي سایبر کرایم بالکل سایبر کرایم ته نه وایو شکر دی زمونږ خپل کوم حیثیت چې دی زمونږ کوم پوزیشن دی زمونږ کوم بچي چې دي زمونږ کوم خانداني زمونږ کوم حیثیت چې دی هغه داسې دی چې د ملک په اعلی عهدو څوکو زمونږ بچي ناست دي او موږ دا کار هغې ته حواله کړی انشاءالله هغه به په خپله زه وباسم انشاءالله دا خبره نشته خو دا خبره زه کوم چې دا شیر کړی چا دی نو دا هغه جرم چې چا کړی دی د کوم آی ډي نه د فیک آی ډي نه دا اورجینیټ شوی دی روتلی نو هغه جرم هم غټ جرم دی خو د هغې نه غټ جرم دا دی چې دا چا شیر کړی دی او د دې لپاره قانون شته نو پرون زمونږ ټیم لاړ هلته ډي پي او سره کېناسته خبرې وکړه هغه اپلیکیشن راغلی ناستې او نوربادشاه خان چې ستا په وساطت داسې وکړو چې دغه ګروپونه موږ سره هغې پوره تفصیل شته پولیس ګروپونه دي دا موږ د پولیس ته ورکوو او زه یې چارج کوم ورته دا خلک دا سرکاري نوکران دي ملازمین دي دا پولیس ته ډپارټمنټ یو طرف ته کا دی په دې څیزونو کې انوالو کېږي نو آیا دې ته د دې قانون پته نشته تا د پیک او د دغه خبره وکړه ټیک د سافټویر اپډیټ دا څیزونه یو کار دې کړی دی خو د پیکا قانون د لاندې او د سایبر کرایم قانون د لاندې چې تا داسې کار وکړه دا کوم کار د شیرنګ چې شوي دی نو په دې کې یوازې دا نه ده دوی به نوکرۍ نه خلاصېږي دا کوم پولیس والي چې دا کار کړی دی کوم د پولیس آی ډیز نه دا شیر شوي دی نو کورټ ته به ځو بالکل دا به ثابتوو
چې د پیکا او د سایبر کرایم اکټ لاندې دا دی جرم کړی دی نو دا خو ډېر اسانه ده زه د خپل طرفه دا ډي پي او صاحب چونکې نوی راغلی دی ویلکم کوم یو ښه افسر دی په چارسده کې مو ښه کار کړی په پېښور کې مو ښه لګیا و میا سعید سره په جخ کې یو شان روان و دلته مردان ته راغلی زموږ تعارف نه دی شوی زموږ د نوربادشاه خان انشاءالله په مشرۍ کې زموږ دا منجرګي زموږ د ملک صاحب مجیب صاحب دی فدا خان دی هغه سره په نیکسټ هفته کې میټینګ دی نو زه یم چې دا بلې هفتې ته دا خبر ونه رسي او کم پولیس ګروپونو نه چې دا په موږ پسې شیر شوي دي نو هغه ښکاره دي نون دي دا سټي تاڼه ده په دې کې زما هغه اپلیکیشن پروت دی دا ډایرکټ زه چارج کوم او اف آی آر زما رایټ دی زما حق دی بیا مخکې د کوټ خبره ده په کوټ کې هم انشاءالله زه ثابتوم د دې خلاف د کاروایي وشي که نه ورشي هغه سړی اب هم زه انشاءالله که خیر روباس هم پرېږدم نه خو کومه خبره چې د ګیلې په شکل کې زه د خپل د مردان د ډي پي او نه دا کوم چې ما او تا کم از کم که ملاقات نه وي شوي بالمشافه نه وي میلاو شوي نو د یو بل د کار د خبر یو نو مهرباني دا وکړه میا سعید چې څنګه په پېښور کې هغه خلکو په سوال جواب وکړو چې دا کار به اول ما ته د دې کلیریفای کوي چې دا تاسو کې چا کړی دی نو هغې خو هغې وایي چې موږ خو مخکې تا ته پوزه راښکلې او په دې درې پیرې بیا پوزه راکاږو چې دا موږ نه دی کړی دي ځکه نه دی کړی چې دا د تقریبا درېیمه ورځ ده چې په پېښور کې موږ هلته په هغه ځای کې په 10,000 کروڑ باندې دا غونډه کړې وه او د دغه خلکو موږ په دغه خپل میټینګ کې ذکر کړو دا سړی چې دی نو دا زوړ سړی دی او دا هغه سړی دی چې دا اته میاشتې مخکې هغه دا انعام جان خان پسې دا شی کړو اوس اته میاشتې پسې په موږ پسې وکړو نو د دغه سړي کومه غوسه چې انعام جان خان ته ده هغه ته چې کومه غوسه ده هغه غوسه موږ ته ده موږ ته 50% موږ ورسېدلي یو موږ ته پته چې سړی څوک دی او قانوني طور او لیګلي کومه خبر چې بیا مخکې په کوټ کې ثابتول دي او د معاشرې ته بیا دا سړی مخامخ کول دي د خپل تنظیم ته مخامخ کول دي موږ ټول فارملټیز برابرو خو د دغه نه مخکې زه دا غواړم ما دا خواهش دی تاسو په قانوني خبرو باندې ټول زموږ استادر سره پوهېږي چې دا کوم اپلیکیشن موږ ورکړی دی دلته سړي دانه کې پروت دی نو په دې فورن په دې پای کې یو پیرا یو سنټنس دا دی چې دا د کوم ګروپونو نه شیر شوي دي موږ سره هغه ډیټیل شته او د پولیس ګروپونه دي دغه پولیس ګروپونه ستا خلاف هم صدر صاحب استعمالېده کله چې ستا پولیس سره مسله راغله او چې کله رکشې خبر راغله دا زموږ خلاف هم استعمالېده دا ګروپونه د دې بالکل اوس بهتري پکار ده د دې صفایي پکار ده دا نوکرۍ نه ایستل پکار دي ځکه چې ګندګیر خو په خپل ځای سره به ګورو او د ټولو نه غټ ګندګیر هم دا د پولیس ګروپونه دي چې دی لګیا دي په ځای د دې چې معاشره کې خپل یو سافټ ایمیج خلکو ته وښیي دی لګیا دي د جرایم پیشه کردار ادا کوي دی کریکټر اسیسینیشن کوي نو د دې خلاف د سټي تاڼه کې هغه ډي ایس پي ناست دی اصل اپلیکیشن پروت دی فواد طور شته تاسو که چې آیا دی دا ګروپونو خلاف څه وکړو کوی نه کړی کړي نو سبا کې ان شاء الله صدر سره په قیادت کې تاسو ورشئ او دا خبره ځان ته جوابي کې بیا موږ سره د کوټ لاره شته موږ بیا بایسې وکړو ورې او بله خبره چې کوم دا هغه دا ده چې د سټي دانې چې چولم لږ وضاحت وکړي وره دا ښایسته زه د کلي نه پېژنم دا د پلار ما پېژنده دی پرون پاډه کې ګرځېده او پاډه کې د ایډراګانو په بالخانو کې تپوسونه کول نو زه د ښایسته نه تپوس کوم تا خو زه د مونږ نه بیخ نه پېژنم تا ته ما وره چې دا اوس دا خبره ډېره زیاته چې کوم دی که نه اوس ان پارلیمنټ دغه ته ځي ته کم از کم د دې سربند د کلي د مردان دغه په حیثیت ما پېژنې او ته دلته ځې په بالخانو کې پولیس والو ته چې ورشه وګورئ چې دا کوم اجرا دی ډي پي او صاحب د دې ښایسته خلاف نن فوري اکشن پکار دی ځکه چې دا زما په خیال چې دا اته کالو شو چې ښایسته د دغه تاڼې نه خالي کېږي دا د یوې تاڼې نه رالي په بله تاڼه کې لګوي د بلې نه رالي په بله کې لګوي او نور خبرې چونکې د کردار سره او ذاتي تعلق دی د په هغې خبره نه کوم خو دا کمې خبرې چې ما وکړې نو دا زما به حیثیت وکیل زما به حیثیت د سماجي تنظیم مشر دا زما حق جوړېده دا ما تا ته وکړې موږ نه غواړو چې تا سره زموږ مس انډرسټینډینګ راشي موږ نه غواړو چې دا کم کار موږ کوو په شریکه کوو دا دې کې څه رخنا رکاوټ راشي لہذا زه دا خبره ډېر ښه په مدلل انداز کې دا کوم او دا پکار دی چې موږ او پولیس کم از کم دا دغه جرایمو خلاف او دغه مافیاز خلاف دا موږ په یو پیښ شو څنګه چې په پېښور کې میا شهید چې کم کار موږ ټیک کوو ابې تپوس موږ ته خبر هم نه یو
هغه یوازې سپورټ نه هغه په هغې کې زموږ نه 2 قدمه مخکې او کم کار چې دلته لکه ما د سجاد خان ذکر وکړو هم د دې میا شهید ذکر ما وکړو دلته عبیدعلي شهید پاتې شوی دی دلته صفت غیور ASP پاتې شوی دی نو دا هغه افسران دي چې زموږ دې سره ډېر ښه انډرسټینډینګ و لیاقت خان جي دلته په دې ځای کې پاتې شوی دی نو زه ډېر زیات انتهایي د دواړو افسرانو زمونږ د مردان کوم زمونږ چې RPO دی د ریجن د هغه د شخصیت د هغه د ماضي او د هغه د خاندان ډېر قدر کوم او زمونږ دپاره کوم دغه چې راغلی DPO دی هم ډېر قابل احترام دی خو څه خبرې داسې دي چې د دې دواړو صاحبانو په دفتر کې یو مافیا راسره هغې څنګه چې زمونږ یو ملګري ذکر وکړو چې سړی تیوزي څوک کمپلینټ کوي یا دغه کوي نو هغه هغه ته وایي چې دا خو بس دا څوک خوشي تشي راغلی د دې خو کار دا دی نو دغه خلک فورا د خپل دفتر نه دا پکار دی چې د افسران لري کړي ځکه چې نور بچا خان د مصر انډرسټینډینګ چې راغلی دی د دغه سره د هغه وخت کې د 13 DPO په وخت کې دا هم د لاندې سټاف راوستو ځکه چې ده به ټلیفون کو او هغې به چې کوم دی هغه نه انفارم کو د هغې نه یو غټ مصر انډرسټینډینګ جوړ شو او هغه زما په خیال چې مونږ جمدي یو هغه ختمېږي نه نو نه غواړو چې زمونږ ادارو سره کلیش راشي نه غواړو چې زمونږ هغه خلکو سره کلیش راشي چې کوم مونږ غواړو چې په شریکه مونږ د معاشره صفا کړو په شریکه مونږ دا ګن صفا کړو زه په اخره کې د ټولو ملګرو او خصوصا د دوه خویندو ډېر زیات مشکور یم چې د همیش په شان بیا مونږ سره د کې ودرېده او انشاءالله که خیر شي وخت په وخت به یو بل خبرو مهرباني